الشيطان الرجيم وإلى مدين دا عطف دے پاغا ولقد ارسلنا نوحا باندے اے ولقد ارسلنا الى مدین خامخا پتاکید سرا لگلے منگا اہل دا مدین لرا اخاهم مرور ددی یعنی نبی ددی شعیبا شعیب علیہ السلام دی قوم کی شرک هم او شرک سرا سرا لویا بدمنی ددی داوا چی قوم تبی ٹگی ورکولا او دوکی بے کولو مال بے تین کمولو پا طول کی او پا پیمانو کی نو اول ورت دا عقیدی اصلاح کیا قالا نوویل شعیب علیہ السلام یا قوم زما اعبد اللہ عبادت دا اللہ تبارک و تعالی کویا ما لکم نشتر تاسو لرا من الہ سوک الہ غیره غیر دا اللہ نا دا دا عقیدی دعوت شو دا عقیدی اصلاح ورت وشوا دا عمل دعوت ورکی دا عمل اصلاح ورت کیا ولا تنقصوا مکموی تاسو المکیالا پیمانو کی کمی مکویا والمیزان پا وزنونو کی تول کی کمی مکوی حقوق دا خلق پا وزن کی مکمویا اے قوم زما انی یقینا زچی مراکم گورم تاسو را بخیر پا خیر باندے خیرنا مراد مال دے یعنی تاسو کی دیر مال داری دا او امام قرطبی رحمه اللہ ویا زگورم تاسو را بخیر منا فی سعت من الرزق ففراخی دا رزق کی وکسرت من النعم دیر نعمتون دی گوری تاسو کی دا کار مکویا کمی زیادے مکوی پتول کی او حسن سے وی کان سعرهم رخیصا دیر ارزانی و پدے کی نو زگورم تا پتاسو کی بخیر پا خیر بانے یعنی مالداری دا پتاسو کی ارزانی دا و انی یقینا زچیم تا اخافو یریگم علیکم پتاسو بانی عذاب یومنا دا عذاب دا ورزنا محیط اغورز چی حاتا کون کی دا تاسو بانی گیرون کی دا تاسو لربی اغورزا ویا قوم زما اوفو المکیالا پروالے کوئی تاسو پا پیمانو کی والمیزان او پا وزنونو کی بالقسط منا بالعدل پا عدل سرا ولا تبخسوا الناس ومکموی تاسو الناس خلقنا اشیاهم شیزون داغی پا پیمانو کی او پا وزن کی ددی حقوق مکموی ولا تعثوا من لا تعملوا عمل مکوی تاسو فی الارض پس مکہ کی مفسدین پالکون تاسو کی چی فساد کون کی داکار مکوی بقیت اللہ قوم زما بقیت اللہ تبارک و تعالی یعنی فائدہ دا تجارت گٹا دا تجارت چی دے خیر غور دے لکم تاسو دا پارا چی خلقو دا نقصان ورکوی کمیتی نکوی دا تاسو دا غور دے دا چی تجارت کی کم گٹا کوی ان کنتم مومنین کچرے تاسو مومنانا یعنی هغه مال چی گٹا دا حلال هغه تاسو دا پارا غور دے دا هغه مال نه چې کوم دوکې ورکوي تاسو د خلقو را ان کنتم مؤمنین یا هغه باقی یا مراد تینا کوم یو شیز دی چې تاسو پورواله کوي په پیمانو کی او په وزن کی هغه باقی دی دا هغه ثواب باقی دی تاسو ته په باری تعالی درکیا نو هغه تاسو ته پاره غوړه دی خیر لکم غوړه دی ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان کچری مومنانی وما انا زنیم علیکم پتاسو باندے قوم زما بحفیظ مانا برقیبنا نگهبان یو زموار نیم تاستا بس زما تاستا دا ورسول زمو بلغ یم گوره قالو نو جواب کی قومیان ورتسوی قالو نو ویل دی قومیانو یا شعیب علیہ السلام اصلاتک ایا ډیر منځونه ستا تأمرک امر کوي تاسو لرا ان نترک پدې خبره باندې چې پریدو مونږه ما هغه بوتان یعبدو چې عبادت به کولو اباونا پلارانو زمونږه ایا ډیر منځونه تا دا امر کوي ابن عباس سے وی کان شعیب علیہ السلام کثیر الصلاة ډیر منځونه به کول ډیر نوافل به کول قوم ورتوي دا ډیر منځونه چې کې ته دا امر کوي یا دینو کا دین ستا ته دا امر کوي ان نترک په دې خبره چې مونږ پریدو ما هغه بوتان یعبدو چې عبادت به کولو اباونا پلاران زمونږه او ان نفعل معنی او الا نفعل یا دا منځونه ته دا امر کوي په دې خبره باندې چې نه به کوم په مالونو خپلو کې ما هغه څه نشاو چې زمون اراده وي یعنی چې کم والده دا به نه کوو
یعنی دا نشو پرې خو دی دا کموالی مونږ کوو نقصان خلکو ته ورکو مطلب یې دا و ویل قومیانو دی شعیب علیه السلام ته انک یقینا ته چې لا انت هم ته الحلیم ذو الوقار یعنی خاوند وقار صبرناکی الرشید مانا په سمه لاره دا به استهزاء ویل مسخره به کوله دا یوازې په سمه لاره باندې هم ته چې دا خبرې دي شروع کړي دي قال نو شعیب علیہ السلام یا قوم زما ارایتم یا وینئ تاسو کوینئ نو اخبرونی خبر راکئ ماتا ان کنتو کچریم زعلا بینت په واضح دلیل باندې چې وحیده معجزه ده من ربی د جانب د رب زمانہ ورزقنی او رزق را کړی مال رب باری تعالی منه د جانب پلنا رزق حسنا مانا حلالا حلال نو خبر راکئ مال را اجاز لي ان اخالفه اجاز لي ان اخالفه جائز دي مال را چې زه د باری تعالی بیا مخالفت وکم نه دي جایزه وما اريد او زه اراده نه لرم ان اخالفكم دا چې زه مخالفت وکم تاسو یعنی تاسو د یو شیز نه منې کوم او زه بیا پټ هغه شیز کوم نه دا کار ما کې نشته وما اريد زیرادا لمن اخالفكم چې زه مخالفت وکم اله ما پاغه سکن هاکم چې زمانه کوم تاسو لرا او بیا زغه کوم دا نه کوم ز یعنی عنه داغنا ان اريد ما اريد زیرادا نکوم فيما امركم به وانهاكم هغه چې امر کوم تاسو ته او منی کوم تاسو هغه لرا زه اراده نلرم نور څه خبره الا الاصلاح مگر د اصلاح اراده لرم مستطعت تر سوچ طاقت وي زما د ستاسو اصلاح بکوما وما توفیقی نه د توفیق زما توفیق سمانه حاصل ول دغلاري د خیر لره او د طاعت لره وما توفیقی نه د توفیق زما الا مگر بالله د الله په ذات باندې علیه پاغه باندې الله برات توفیق را کیا علیه پدی الله باندې توکل زما ده فی جمیع امور په ټول کارونو کې زما په دغه ذات باندې توکل ده ویله او دې ذات لرونی رجوع کوم په هر یو کار کې دی الله ته رجوع کوم په سخت کې او په آسانه کې ويا قوم زما لا يجرمنكم مجبور دي نکی تاسو لرا باعث دي نکی تاسو لرا شقاقی مانا عداوتی دشمنی زما یا خلاف زما یا بغضی دا بغض زما چې همیشواله کوي تاسو زما د بغض د وجنه په کفر کې او په فساد کې ایمان نه راوړي زما د دشمنی د وجنانو یا قوم زما لا یجرمنکم مجبور دینه کې باعث دینه کې تاسو لرا شقاقی مانا عداوتی دشمنی زما خلاف زما و بغض زما پدې خبره باندې یصيبکم دا چې به ورسیږي تاسو لره عذاب ګوره بیا به ورسیږي تاسو ته عذاب مثل ما په مثل دغه عذاب اصابه چې رسیدل قوم قوم د نوح علی السلام ته چې په غرق باندې ټول هلاک شو دریاب کې طوفان پراغه او قوم هود یا قوم د هود علی السلام پشان چې هلاک شو په هوا باندې او قوم صالح یا قوم د صالح علی السلام چې سخت आवाज پیو شو اے قوم زما وګوره وما قوم لوط نه د خبر د قوم د لوط علیہ السلام منکم استاسو نبی بعید سلری فی الزمان والمکان په زمانه او په مکان کې لری نه د اوس زمانه تیر شو لګ وخت کېږي چې هغه ټول مړ شو عذاب پراغه دارنګ دا کله په مکان هم نه دی لري دا کله هم نه دی لري امام بغوی رحمه الله وذلك انهم كانوا جيران قوم لوط دا ګوندان د قوم د لوط علیہ السلام واستغفروا بخنوا وعلى ربكم درخپلنا دا عبادت د بوتانو پریدیا ثم بیا توبو بس الیه دی الله تا ان ربي یقینا رب زما چې رحیم رحم کون کړي چا باندې څوک چې بخنه واړي استغفار ویا او توبه وباسي ودود معنا محب دی مینا کون کړي للمؤمنین د پاره د مؤمنانو سره ډیر مینا کیا قالوا نو ول دی قومانو په جواب کې وای شعیب علیہ السلام تو یا شعیب اے شعیب علیہ السلام ما نفقه منا ما نفهم مونږ نه پویږو کثیرن پډیر مما دا غسن تقولو چې تو استهزاء به دا خبره کوله
مسخره به کوله. وان یقینا مونږ چې لنراک خامخا ګورو تعالی را مونږ فینا په مونږ کې ضعیفا ضعیفا. ضعیف په دې معنا چې د مبارک د سترګو نظر کمزور و، یا ضعیف الرایه رایه د ډیره ضعیفه ده. ولولا رهتک ورته قوم سوی، ولولا رهتک کچره نوې قومک ای عشیرتک ای شعیب علیه السلام قوم ستا خپلوان ستا نوې دا قوم دی مضبوط نوې. لرجمناک ای لقتلناک رجم کړی به مې یعنی لقتلناک خامخا قتل کړی به مې ته سنگسار کړی به مې ته قوم ورته وي سنگسار کړی به مې ته. لوط علیه السلام سوی هغه کوي چې کچره وې زما یو مضبوط قوم نو ما تاسو سره به سک عمل کړی وې نو دینه بعد بری تعالی بیا پیغمبران مضبوط قوم کې ولګل. دا ګوره شعیب علیه السلام ته قوم وی ولولا رهتک کچره نوې ستا قوم قبیله لرجمناک نو لقتلناک نو خامخا قتل کړی به مې تعالی نو د مضبوط قوم کې. وما انت ونیت علینا په مونږ باندې بعزیز معنا بکریمنا اسا عزت من نه یا بعزیز معنا س زورور نه خو قوم د وجنه بچ پاتې. قال نو شعیب علیہ السلام په جواب کې یا قوم یا قوم زما ارهطی ایا قوم و قبیله زما اعز و عزت من دل علیکم پتاسو بانی من الله دا الله نه دا الله نه من یا قوم یادوي زما د قوم خاطر کوي دا الله خاطر نه کوي زما د قوم نه یریږي دا الله نه یریږي. واتخذتموه حال دا چې نیولې تاسو هودي امر درب لره وراکم رست د شاګانو تاسو ظهريا منا شاته غرزول شوی یعنی داسي الکه زما خبره دي شاته ولې غرزول یعنی عمل دی په ولې ونکو عمل په نه دی کړي. ان ربي یقینا رب زما چې دی بما پغست تعملون چې کوي تاسو من الكفر والمعصيه د کفر او د نافرمانه محيط احاطه کون کې یعنی عالم خبر دی عالم دی لا يخفى عليه خفي نه دی پرې باندې پټ نه دی. فيجازيكم بدل بدل کوي تاسو لپاره بری تعالی. ويا قوم يا قوم زما اعملوا عمل کوي على مكانتكم من على طريقتكم په طریقه خپل باندې دا سخت وعید دی دیتا یا على حالتكم په خپل حال باندې عمل کوي چې دا نقصان خلکو تور کوي شرک کوي عمل دا یو وعید دی سخت. اني یقینا زچ معامل عمل کون کې على طریقتي په طریقه زما و منهجي او په منهج زما په دین خپل باندې عمل کوم یا من على حالتي په حالت خپل باندې عمل کوم. سوف زرد چې تعلمون او په بشي تاسو یعنی تعرفون او په پیجنې تاسو من هغه سوک هغه سره یاتي چې راضی با غیر عذاب داسې عذاب یخزيه چې او بشرمي دلرا ومن او په پیجنې هغه سوک هو چې د کاذبن درو جن مني ومنكم او په پیجنې چې سوک درو جن ورتقبوا من وانتظروا انتظار کوي تاسو د عذاب. اني یقینا چې معكم تاسو رقیب من منتظر انتظار کوون کې د هلاکت تاسو عذاب بدر باندې راځي. رب کریم فرمای ولما ارکل جا چراغ امرنا منا امر زمون په عذاب باندې نجینا نو نجات ورکوم شعیب علیہ السلام لرا بل چاته مو نجات ورکو هغه چاته ولذین کسانو ته امنو چې ایمان راوړو معهود سره برحمت پر رحمت سره مننا د جانب زموننا نجات مو ورکو. واخذت اونی ولا سوکیونی ولا الذین کسان ظلمو چې ظلم کړي صیحتو سشیونی ول یو आवाज سخت فاصبحوا پس وګرځید دی فی دیارهم پکورونو خپل جاسمین پړمخې مړه پراته په زنګونو باندې جسوم د چرګ مرګ دی هغه په شانتی مړه شو. کألم یغنو کألم یقیموا کلک چې اوسېدل نو دی فيها پدې کلی کې ولم یکونو اسنو بیا ټول د مخ سره ختم کړه لکه چاړو سوق اوسېدل نو. رب کریم فرمای الا خبردار بعدا لري والد رحمت د اله نه دی یا هلاکت دی چا لپاره لمدین منا اهل د مدین د پاره چې قوم د شعیب علیه السلام دی. کما لک سرنګ بعیدت منا لک سرنګ چې لری شیو بعیدت لری شیو ملعون شیو یا هلاک شیو ثمود قوم د صالح علیه السلام ثمودیان نو دا هم دغه شانتی دا دی د پاره هم هلاکت دی.